تکبري سړي ته الله رب عزت عذاب ورکوي او ډایرکټ یې ورکوي. یو مولانا په باره کې راځي هشام قلبي صاحب چې ده ته الله رب عزت دومره تیزه حافظه ورکړې وه، دومره عقل یې ور و چې په یو محفل کې خلکو تذکره شروع کړه چې فلانکای حافظ، فلانکای مولوي صاحب، فلانکای قاري صاحب. نو دی حافظ نه و، نو دی په هغې محفل کې د دا نیت وکړه چې زه به د قرآن حفظ کوم او په 3 ورځو کې ټول قرآن یاد کړم. خو ده کې تکبر رالی، مې پکې رالی، لکه زه هغه خلکو چې 3 ورځې کې قرآن یاد کړه، 3 ورځو کې دا خبره مشهوره سوله. نو چې کله مشهوره سوه نو ده کې مې راله. بیا چې کله ده کې مې راله نو یو ځل د جمعې بیان ته تلای، نو دا یو ویښتانې د ګیرې وال دال در سره تلي وو. نو ګیره خو په یو موټي پوره نه چې زیاته شي نو دا کټ کولی شي. نو ده چې کله موټي ونیوله ګیره یې کټ کوله، نو د بجای د لاندې کینچي کولو نه پاسې کینچي کړه او ګیره یې کټ کړه. الله رب عزت ډایرکټ بدله ورکړه. یو بل په بزرګ په باره کې راځي چې 14 کاله دنه د تکبیر الله نه و قضا شوی. نو بس خبره مشهوره ده وایي چې دا زه ډېر کمالي سړی یم. نو په یو محفل کې ناست و او کسانو ته ویل چې ما نه 14 کاله کېږي چې ما د تکبیر الله لمونځ نه ده قضا کړی، تکبر یې وکړی. نو چې کله لږ ټیم ووتی نو محفل کې خلکو ته وایي ځو که نه چې لمانځه ته لاړ شو، لمانځه ټیم ده. نو دوی چې کله هغه محفل نه کمرې نه بهر ته ووتل نو خلک جومات نه واپس را روان وو. یاره جمع خو وشو. مطلب دا چې نه اذان پته ورته ولګېده نه جمع پته، جمع خو شوی و دلته. الله رب العزت ډایرکټ لکه تا کې دا کمال دی. یو بل مولانا صاحب په باره کې راځي چې شاګردانو سره ناست و او شاګردانو ته وایي چې یاره تاسو چې ذهن ده، ذهن خو یې مونږ وو. یوه خبره بچو چې کاله موږ ته یاده وه، چې اوس یو خبره یاد کړم نو ما ته 25 او 20 سال پورې خبره یادوي. داسې قسمه خبره یې وکړه. نو په هغې محفل کې ولاړو چې خپل شاګرد ته یې وویله چې بچی لاړ سه زما ولې چپړې راواخله یا بوټان راواخله. نو ورته ویل چې استاد جي چپړې خو تا په پښو دي. الله رب خبره ورنه ویره کړه لکه ته دا دعوه کوې که نه. بله خبره دا ده چې انسان د ځان نه تکبر وباسي او په ځمکې کې عاجزي ده، تواضع ده، پستوالی ده. په اور کې څه شی ده؟ په اور کې تکبر ده، بلندي ده. پچې اوس انسان به ځمکې ته ځي که نه، دا خو پکې ټکې خبره ده چې انسان کله مړ شي نو دا انسان د ځمکې ته حواله کوي. یوه نکته ته بیانو تاسو به خوشحاله سو. دا انسان ته پکار ده چې په ځان کې د تواضع راولي، عاجزي دې راولي. نو په ځمکې کې عاجزي ده او دا انسان چې په ځان باندې محنت وکړي او د تکبر ځان نه وباسي، د کې عاجزي راشي، بیا دا انسان چې کله ته ځمکې کې خښ کې نو دی په ځمکې کې تنګیږي نه، بلکې دو به طبیعت سره یو رنګه شي، موافقت به وي. لکه تاسو به کتلي وي 2 ملګرو طبیعتونه سره یو رنګه سره میلاو شي نو په یوه ځای باندې 20 کاله سره تېرولی شي. خو که طبیعتونه سره میلاو نه شي نو 3 ورځې تېرول ګران وي. داسې وي که نه؟ نو که تا کې تکبر و او ځمکې کې پستي ده، تواضع ده او تیز ځمکې ته حواله کړې، بیا به تا ته دا وخت ډېر زیات ګران شي. ځان کې تواضع پیدا کا چې بیا ځمکې کې ته خوشحاله یې، بیا تاسو طبیعتونه سره میلاوي، ځکه چې هغې کې تواضع ده. هلته بیا بل طبیعت وانه چلیږي، هلته بیا بل طبیعت وانه چلیږي. بله خبره دا ده چې تاسو به کتلی وي هندوان خپل مړي سوځوي او مسلمانان خپل مړي ښخوي. نو دا ولې؟ دې کې څه نکته ده؟ یوه خبره خو دا ده چې قابیل چې کله حابیل مړ کړی نو ده سره دا ډېر پازاب و، ډېر تنګ و. آدم علیه السلام 2 بچي چې و نو ده د خپل ورور په اوږه باندې ګرځولی، خو ډېر تنګ شو چې ده باندې زه اوس څه وکړم. نو دا یو ځل د ونې لاندې ناست و، ډېر خفه ناست و. نو 2 کارغان راله، یو کارغه ښکته کوز شوی، اخ په بل 2 کارغان سره جګړه وکړه، یو کارغه یې مړ کړه. نو
ځمکې باندې په چونچ باندې غار ورته وکیندی نو هغه کارغه یې ښخ کړی الله رب د فرشتو په شکل باندې دا خبره نو بس ده به یې داسې وکړو چې ورور ته یې غار وکیندلی او هلته یې ښخ کړی نو دا خبره ده اوس د هندوانې سوځوي او مونږ یې څه کوو ښخوو دلته ډېرې نکتې دي پکې یوه خبره په دې باندې ځان پوه کړو چې دا ځمکې ته خلک څیزونه حواله کوي تاسو به کتلی وي بعضې خلکو سره پیسې ډېرې وي نو بعضې خلک یې ځمکې کې ښخوي بعضې خلک اسلحه ښخوي ځمکې ته څیزونه حواله کوي که تاسو کتلی دي امانت یې ورکوي و یاره ځمکه امانت کې خیانت نه کوي نو دا انسان چې کله مړ شي که نه بیا به ده عزت کوي نبي صلی الله علیه وسلم یو صحابه کرام ته وفرمیل چې د مسلمان ورور بې حرمتي مه کوه لاس مضبوط مه ورته کوه بلکې د مړي هم چې وکړه عزت وکړه احترام یې وکړه دا ته مسلمان ورور ده اوس دا مسلمان ورور چې تا مړ شي نو دا ته ځمکې ته حواله کوي حواله کوي ورته که نه اوس چې ورته حواله کې نو ځمکه خو په امانت کې خیانت نه کوي دی کې ولې خیانت وکړه چې چونجي پکې وکړه خاوره کې دا ولې وجه ده که نه نو خبره داسې ده چې دې وجه دا ده چې کله انسان کې تکبر وي څه شی پکې تکبر وي پکې بیماری پکې وي نو دې بیماری په وجه باندې د کې چونجي وشي مثال باندې به پوه شو تاسو به کتلی وي سالن ده سالن چې کله ته پوخ کې سبا ته دا سالن پاتې شي نو دا خراب شي بوی وکړي چاوله دې پخې کړې په سبا کې دې کې بوی وشي ولې بوی پکې وشي په دې کې یو داسې څیز ده چې د خرابولو ماده په دې کې موجوده ده چې دا سبا ته پرېږدي نو بس هغه څیز له وجې به دا خراب شي دغه رنګې ته ګوړه وګوره ګوړ نو دا خالص شی ده دا ته 2 کاله کېږده که دا خرابه شو نه خرابېږي که نه ځکه نه خرابېږي چې دا ګوړه پاکه ده په دې کې ملاوټ نشته نو دا انسان مثال دغه ده که په دې انسان کې د تکبر ملاوټ نه وي نو دا چې کله ته ځمکې ته حواله کړي نو سوال نه پیدا کېږي دا خراب شي او که په دې انسان کې د تکبر ملاوټ وو د حسد ملاوټ وو د تمه ملاوټ وو د بل روحاني بیماری ملاوټ وو نو د هغه ملاوټ له وجې به دا خرابېږي نه کې د ځمکو له وجې پوه نه شوې ځمکه یې نه خرابوي دا اصل کې هغه ملاوټ له وجې بیماري له وجې خراب شو ډېر داسې بزرګان دي چې څو څو کال نه پس ته خلکو ورباسري دي ځمکې نه او بالکل صحیح سلامت وي وجود یې خراب شوی نه وي حتی دې پورې چې کفن هم وي خاورې شوی دا تاسو ځمکې ته حواله کړی ده امانت دې ورکړی ده او ځمکې کې دا صفت ده چې په دی په امانت کې خیانت نه کوي خبرې پوه شو په نکتې باندې اوس بله خبره دا ده چې شیطان وویله انا خیر من زه د حضرت آدم علیه السلام نه بهتر یم په څه وجې باندې بهتر یم خلقتنی من نار وخلقته من طین یا پروردګار زه خو د اور نه پیدا کړی یم اور کې بلندي ده او دا د خاورې نه پیدا کړی ده په خاورې کې پستی ده دې له وجې زه دې نه بهتر یم نو علما شیطان ته وایي چې یو د اور یو د خاوره نو دا خاوره اور نه بهتره ده ولې بهتره ده څو وجو بنیاد باندې په دلیل به خبره کوو یوه وجه خدا ده چې دا خاوره اور نه ځکه بهتره ده چې دا پستوالی تواضع عجزي دا صفت ده او تکبر دا بیماری ده اوچتوالی بلندي دا بیماری ده او تواضع صفت ده نو دې صفت په وجه باندې دا خاوره له اور نه بهتره ده بل خبره ده چې دا اور چې کوم ده په جنت کې به اور نه وي په جنت کې به اور نه وي دا د جهنم سیز ده یو شاید د جهنم سیز وي
نو دا بهتر ده که دا بهتر نه دی؟ بهتر نه دی که نه، ځکه چې دا خو جانم څیز دی. نو ځکه دا خاوره د اور نه بهتره ده. بله خبره دا چې دا خاوره نه، د خاورې کې دا صفت ده چې کله اوبه نه وي نو په دې خاورې سره تیمم کولی شي. مطلب دا یو پاک څیز ده، خو اور سره خو تیمم نه شي کولی که نه. نو ځکه د پاکوالي په وجې باندې دا خاوره اور نه بهتره ده. دا خاوره اور نه بهتره ده. نور ډېرې وجې دي کړي د علماو. خو بهر کې تکبر دا یو ډېره خطرناک بیماري ده. الله رب عزت دا څومره ورنه بچ کړي. دا یو ایټمي بیماري ده.